الآية. وقال أيضا في موضع آخر: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي ويا جدي يا حبيب الله. مونږ جمعه په دې باندې خبرې کړې وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات په خوب کې یا په ویښه باندې، په دې باندې مونږ تفصیلی بحث تیر جمعه کړې. په دې جمعه مبارکه باندې د مبارک سره په خوب کې د ملاقات هغه خوبونه چې هغه د حقیقت مطابق دي، د واقع سره موافق او مطابق، مطلب دا دی چې چا نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو، حقیقت کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب کې هم د مبارک لیدلې، ځکه د دې مبارک په صورت کې چاته شیطان نشي راتلی. چند واقعات د معتمد و مستند علماء، بالخصوص د علماء دیوبند د کتابونو نه یو څو واقعي ستاسو په وړاندې بیانوم، چې دا څومره روایات او واقعي ویم دا ټولې به د کتاب د علماء دیوبند نه وایم ان شاء الله په فضل او توفیق د الله سره. دې باره کې چې د نبی علیه السلام سره په خوب کې ملاقات وشي، د حقیقت کې هم د مبارک لیدلې، بل څوک نه دی لیدلی. دلایل روایات د محققین او اقوال او تحقیق خو په خپل ځبانه حق دی او بشکا، او د تسکین د پاره د چند بزرګانو یو څو واقعي بیانوم، یو خو د اولیاء او د احوالو نه سړی خبر شي، او بل په دې سره د بعضی عوام ورونو تسکین زیات راځي. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه د 10 صدی هجره یو نامور شخصیت تیر شوی، د مبارک ته یو شخص راغی فریادی، او جلال الدین سیوطی صاحب ته عرض کو چې قربان ما سره لاړ شه، لکه د باچا دربار ته تا خدای ډیر لوی مقام او مرتبه درکړي، نو موږ سره د شفارس د پاره لاړ شه، د باچا په دربار کې لکه زما شفارس وکا. نو جلال الدین سیوطی صاحب مبارک ورته جواب کې فرمایي چې برادر مکرم زه به تا سره بالکل تللی وی، خو زه معذور یم، عذر دا لرم چې ما 75 کرته د نبی علیه السلام مبارک سره په ویښه باندې ملاقاتونه شوي، په خوب کې مې هم د هغې سره ملاقاتونه شوي، او ما د دې مبارک نه د بعضې احادیثو تصحیح هم کړي ده،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په بعض احادیثو کې تصحیح ماته کړي ما سره دا یره د کزت تا سره د بادشاہ دربار ته لاړم نو اسنه زمانه دا نعمت دار نه فوت نشي دار نه وانه غستې شي سلب رانه نشي نو دې مبارک هغه فریادی انسان توای وې دا چې د بادشاہ دربار ته لاړ شم ول ته ماته شرف ملو شي د دین ماته ډیره خوخه او بهتره دادا چې ماته د نبی علی صلوات و سلام د دیدار او ملاقات شرف په ویخو په خوب کې ماته ملو ګرځي اوس که تاسو سره لاړم د سلاطینو د بادشاہانو دربار ته نو دری درویش را دربان نه باید یو خود درویشانو په دروازه کې دربان نه خي زمونږ در سړی راځي دعا کوو خود چا سره د بادشاہ دربار ته مونږ نشودلې بئس الفقیر فی باب الامیر بد فقیر او درویش هغه دی چې هغه د بادشاہانو د مړو خلکو دروازو ته ځي اکثر دی علماء ته اهل الله ته خلک راشي وې ته مونږ سره لاړ شه دی خان صاحب لزو یا دی ناظم لا یا دی ایم پی ای لوي تاسو پیژنئ تاسو ورته لږ زموږ شفارس وکړئ اغي مبارکان اکثر انکار ورته کوي نزي عذر ورته وږي زب ورته سوال جواب د چا په خلو کم فلانه بدر سره واستم زنیم اوسګار اوس د عوام خو په دین نه پوهیږي چې دی ولی مونږ ته انکار کوي هغه مین وجه دا ده چې هغه ته الله تعالی د خپل فضل کمی دروازې پرانست دي نو د دنیادارو خلکو درد چې لاړ شي دی یریږي چې نه د دروازه د خدای تعالی د فضل را باندې بند نشي د علماء سو په فهرست کې شمار او داخل نشم د درباری مولیانو په فهرست کې شمار نشم کم انسان کم عالم چې خپل ایمان او تقوا او آخرت بچکول غواړي نو هغه د عمراو او د سلاطینو د صحبت نه او د هغې د ملګرتیا نه او د هغې د تعلق نه لرې تښتي دې کې خیر نشته هر صحبت یو اثر لري د دغه فساقو د بادشاهانو د اهل دنیا د صحبت هم ډېر ګنده او زهریلا اثر دی دې سره د اهل الله او د باطن کمزوري کیږي د باطن هغه نورانیت او روحانیت کمزوري کیږي ورسره نو هغې په دې وجه بیا انکار کوي د غټو خلکو دروازې ته یا تعلق ته درته ورتګ د دا نیکان ډېر نه خوشحالېږي نو ګوره دا په دې خبره دال دی چې جلال الدین سیوطي صاحب فرمایي زه تا سره د بادشاه دربار ته ځکه نه ځم هسې نه یریږم چې بیا د نبی علیه السلام دا ملاقاتونه را باندې بند نشي هغه مبارک ور سره په ویښ او په خوب کې ملاقات کېدل دویم نمبر په دې ائمه محدثینو کې امامانو د دین مذهب کې یو امام تیر دی امام مالک رحمت الله تعالی علیه ورته وایي دته به عالم مدینه ویلو دا ډېر لوی شخصیت دی امام مالک صاحب خپل تمام زندگی په مدینه منوره کې تیره کړې وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مسجد کې به درس کولو خو انتهایی حد له ادب او تعظیم به د مدینې منورې د دیوالونو د خورم کولو د مدینې منورې د لارې او د کوڅو به ادب کولو لا پاتې د نبی علیه السلام د احادیثو مبارکو یا د مبارک د مزار شریف دا خو به په طریقه اولا سره کلک ادب او تعظیم کولو مبارک د ادب باره کې واقعي ډېر مشهور دي قاضي ایاز سے په شفا کې نور محدثینو خپل کتبو کې دا واقعات د امام مالک رحمت الله تعالی علیه ذکر کړي امام مالک صاحب نه خپل یو شاګرد تپوسو کو ورته وی قربان دا راته وایا چې ته د ډېرې زمانې نه موږ ته ګورو چې ته د مدینې منورې د دې لارو کوڅوم ادب کې د دې دیوالونو د خورم ادب کې ته د هر څه ډېر ادب کې تا ته الله تعالی د دې په عوض کې څه درکړه ته دومره ادب کې تا ته څه صله میلو شوه نو امام مالک سے مبارک ورته په جړاش وی بچې که دا خبره د نبی علیه السلام د تعظیم سره تعلق نه وي نو ما به دا راز نه وي ښکاره کړی زه د نبی علیه السلام د ښار او د وطن او د کلي د دې خور او ادب او تعظیم کوم د کمې ورځې نه چې ما د مبارک د دې درو دیار او د دې خور او د دې دیوالونو ادب شروع کړی نو زما په جون کې داسې شپله نه ده راغلې چې زه دې اوده شمه او ما دې په مړو سترګو د نبی علیه السلام دیدن نه کړی بچې په الله قسم ما په جون کې یو شپم بی دیدار مصطفی
د نبی علیه السلام د دیدار نه علاوه یو شپه په جون کې مال نه ده تیره کړې. یاد ساته هر شپه د دې ادب او د احترام او د تعظیم په عوض کې ما ته د الله تعالی د محبوب مبارک دیدار په مړو سترګو را نصیب ګرځي. دا قول د امام مالک صاحب دی. دریم نمبر روایت چې زه بیانوم واقعا نو هغه طبقات کبرا کې ذکر ده او د علماء دیوبند د مستند عالم په کتاب کې دا واقعا شته. رحمتی کائنات په نوم باندې یو کتاب لیکلی او په دغه کتاب کې د دې واقعي ذکر دی. خام امام اشعری امام ابو الحسن اشعری رحمه الله چې وو نو دې پړمبه کې په مسلک د اعتزال باندې معتزلی وو. د درې کرت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک بچ خوب کې د زیارت نصیب شو. نو د نبی علیه السلام ویل چې ابو الحسن زما د احادیث تایید کوا دا چې کوم حدیث ته اعراض کې نو دا ګوره صحیح حدیث دی د تایید شروع کا. نو د دې وجه نه چې په دریم کرت یوش په ورته نبی علیه السلام راغی دی ورته ویل سورت بعد بیا ورته مبارک په خوب کې راغی ورته فرمایل او چې په دریم کرت ورته بیا راغی نو ابو الحسن اشعری رحمه الله هغه د اعتزال د عقیدینا توبه وستله توبه طیب شو او مسلک د اهل سنت والجماعت د مبارک به اختیار وګرځولو. نو د مبارک فرمای چې ما د عقیده د اعتزال پر خو د معتزله ما د نبی علی السلام د درې کړه چې دیدار ملاقات نصیب شو د مبارک به ما تویل چې ابو الحسن اشعری زما د احادیث تایید کوا زما د احادیث صحیح حدیث تر دی مې مطالعه شروع کا او د الله تعالی د محبوب مبارک په امر او په حکم باندې ما هغه عقیده د اعتزال پرې خودله د معتزله او راوړې د عقیده د اهل سنت والجماعت ته وګرځیدله. ګور نبی علی السلام د امت د حال نه خبرېږي چې دا سړی معتزله او روان دی معتزلی کیږي درې کرت ورته خوب کې راځي وینا ورته کوي. د غرنګ بل واقعا ابن جلا یو بزرگ دی د مبارک فرمای ابن جلا په وفول وفا کې علامه سمودی سے دا واقعا ذکر کړي او د علماء دیوبند په مستند کتابونو کې دا ذکر ده. فرمایي وی ابن جلا وای زه مدینه منوره کې ما یو ورځ راته ډیره سخت ولګي دا ډیر سخت وګم د روټه سے درک نه لګيږي بیخي نو د مبارک د روزي خوا تراغم او د الله تعالی د محبوب د روزي په خوا کې مې ویل چې قربان زنن ستاسو ملمه مو تاسو تراغله ودا مې ورته ویل او چې کله مې دا ویل د روزي سره نږدې دیوال ته کېناستم ډډه مې ولګوله په دې کې زما سترګې ورغې اوس ګورم چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې خوب کې ما تراغې او ما ته وی ابن جلا ته زمونږ ملمه یو روټه را تراکا والد ما د خوانه ملمستیا قبول کا په دې خوب کې ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام روټه راک نو د الله د محبوب د لاسونو روټه ملاویدل دا څومره لوی عزت او شرف دی. وې دا روټه ما واغستا او په دې خوب کې مې د دې خوراک شروع کو نیمه روټه مې خوړه په دې باندې موړ شوم او په دې کې د خوب نه را بیدار شوم چې کله را بیدار شوم نو غنیمه روټه خو ما خوړلې و نیمه مې په لاسو کې نیولې و او چې د خوب نه را پاسېدم په ویښه باندې ما غنیمه روټه مکه سه زما په لاسو کې نیولې شوې ده. یاد ساته مبارک مې په خوب کې ولیدو د الله محبوب مبارک فرمایي چې زه په خوب کې ولیدم د انسان په حقیقت کې هم زه لیدلم ځکه زما په شکل او صورت مبارک چاته شیطان نشي راتللی. نبی جلا و چې د خوب نه پاسېدم ما وکته انیمه روټه ما سره مکه سه لاسو کېده کوم روټه چې ما ته حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را کړي او د خون خبره ده چې انیمه روټه خو ما خوب کې خوړلې و نو په غنیمه روټه زما تمام ولګه ختمه د خموړې ما او غنیمه روټه ما سره لاسو کې ما غسه باقی ده. درس دادی چې چا د مبارک په خوب کې لیدو دا خبره حق ده په دې کې شک شوبو گنجائش پکې نشته د شک شوبې. دا غرنګ چې کم دی ابو الخير اقطع رحمت الله تعالی علیه د مبارک راضی دی وې مدینه منوره تراغم مدینه منوره کې ما 15 شپې 15 ورځې تیرې کې په دې 15 ورځو کې
ما خوراک نو کړی وږی وم ډېر سخت تکلیف دی راته راغم د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک او د ابوبکر صدیق صاحب او د عمر فاروق صاحب مبارک په روزه باندې مې سلام واچولو او ما ورته وویل چې قربان زه نن ستاسو مېلمه یم ستاسو د قبر خواته راغلی یم و چې کله مې دا خبره وکړه راغم دې خواته او بس ډډه مې ولګولو دې کې زما هم سترګې ورغې خو چې کله اوده شوم اوس زه خوب ګورم چې د نبي علیه الصلاة والسلام زما طرف ته را روان دی د نبی علیه الصلاة والسلام ښي طرف ته ابوبکر صدیق صاحب دی او ګس طرف ته عمر فاروق صاحب دی او د الله د محبوب نه وړاندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ را روان دی حضرت علی صاحب ما ته راغې ما ته وی پاسه ودرېږه نبی علیه الصلاة والسلام را روان دی تعالی وی زه ورته په دې خوب کې پاسېدم ودرېدم او وی چې کله د الله محبوب مبارک راغې او زما ملاقات ورسره وشو نو ما د ډېرې مینې د وجې نه د الله تعالی محبوب مبارک نه په تندي باندې موچي واغسته ښکل مې که وی نبی علیه السلام مبارک په دې خوب کې ما ته یو روټۍ راکړه ما ته وایي چې ته زمونږ مېلمه وږی یې دا روټۍ والا و چې ما هغه روټۍ واغسته ومې خوړه په دې خوب کې نیمه مې خوړلې وه او نیمه راسره لاس وکې وه چې د خوب نه را بیدار شم هغه نیمه روټۍ هم دقسې ما په خپل لاس کې نیولې د ځان سره دا بل روایت په وفا الوفا کې علامه سمودي صاحب ذکر کړی ګوره د الله محبوب مبارک چا چې په خوب کې ولیدو حقیقت کې هم دی مبارک لیدلی دی مبارک په شکل و صورت باندې چاته شیطان نشي راته دا زمونږ ایمان دی دا مو عقیده ده دغه رنګ چې کوم دی یو ډېره عجیبه واقعه د محمد ابن ابي زرعه شیرازي رحمت الله تعالی علیه دی وی زه د خپل پلار سره او د عبد الله ابن حفیف سره حج د بیت الله ته تللی وم د مکې معظمې نه چې موږ مدینې منورې ته راغو نو دې ورځو کې موږ سره چې کوم هغه زاد او توخه وه ختمه شوې وه او زموږ د مفلسۍ او ساعت او ورځې وي ډېره سخته تنګدستي وه نو وی ما باندې ولږه راغه چې کله په ما ولږه راغه نو زما والد محترم ابي زرعه شیرازي رحمت الله تعالی علیه چې زما دې ولږې تو کته وي زما عمر کم و په دغه وخت کې نو زما دې حالت ته چې زما پلار وکتل زما پلار په ما ډېر سخت خفه شو او هغه سره لاس کې سونه نو زما پلار راغی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د روزي خواته او د الله تعالی د محبوب مبارک د روزي په خوا کې کېناستو مراقبه شو او مبارک ته وایي چې قربان موږ ستا مېلمانه یو و یو شی به زما پلار مراقبه د سترګې پټې کړي یو شی به بعد زما د پلار سترګې وغړولې خاندي مو په خندا کې جاړي مو زما پلار خوشحاله هم دی او د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه د سترګو نه اوښکې روانې دي خاندي مو جاړي وایي ما ورته ویل چې بابا ته ولې خاندي ولې جاړې څه چلو شو وایي راته وایي چې بچیا ما نبي علیه السلام ته عرض وکړو په ویښه باندې چې قربان موږ ستا مېلمانه یو ستا خوا ته راغلي یو زما دا بچی وږی دی وایي د الله محبوب ما ته راغې او بچیا ما ته په دې لاس کې څه پیسې راکړې وایي زما د پلار دا بوټې دقسې بند نیولی و ما ورته چې بابا تو خو یې کم لاس کې درکړي وایي چې پلار مې لاس کولو کړو زما د پلار لاس د پیسو نه ډک پروت دی یاد ساته بیا دې مبارک فرمایي وایي زما د پلار ته چې نبي علیه السلام دا کمې پیسې په دې خوب کې ورکړې وي وایي دغه پیسې مونږ په دې سفر کې مو خوړ استعمال مونږ کې او دا پیسې برکت کې دا نه ختمېږي او چې کله مونږ بیا خپل وطن شیراز ته راغو نو په شیراز کې زمونږ عظیمه سرمایه زمونږ د ژوند د تېرولو هغه پیسې وي کمې پیسې چې زما پلار ته حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ویښه باندې په حالت د مراقبې کې ورکړې وي یاد ساته مبارک د خپل امت د حال نه خبرېږي او غټه خبره دلته دا ده چې چاته د الله محبوب په خوب کې راغې نو د په حقیقت کې نبی علیه السلام لیدلی د مبارک په شکل و صورت باندې چاته شیطان دا زمونږ ایمان دی بالکل نشي راتلی دغه رنګ چې کوم دی ګوره صاحب د قصیده بردا علامه ابو عبدالله شرف الدین محمد ابن سعید البصیری صاحب د قصیده برده چې د باره کې دا روایت خو ډېر مشهور دی تاسو به اورېدلی مې شاید چا چې دا قصیده برده شریف لیکلی ده دا قصیده بردا علماء دیوبند چې کله د دې قصیدې نوم اخلي نو هغې وایي دا قصیده بردا ده د بیماریانو د جوړېدو د شفا ذریعه ده اوس دا قصیده برده شریف یا بردا شریف چې ده دې باره کې راځي د چا چې دا لیکلی ده ابو عبدالله شرف الدین محمد بن سعید بوسیری رحمت الله تعالی علیه دا یو شاعر دی ټول عمر د بادشاهانو صفتونه یې کړي قصیدې یې لیکلې وي کله د یو بادشاه صفت کوا هغه به ولې نام ورکو کله د بل بادشاه اکثر د شاعران داسې وي
چې د چا صفت ولیکي بیا دغه جلسې ته لاړ شي هلته شعرونه ورته ووایي دغه په صفاتو کې نو بیا ول هغه خامخا څه پیسې ورکړي یا څه عهده وله ورکوي نو دا ابو عبدالله شرف الدین محمد بن سعید بوصیری رحمت الله تعالی علیه چې و نو د مبارک د ډیرو بادشاهانو قصیدې لیکلې وې د چې کله سپینګیری شو فالج والو پکټ باندې پریوتو فالج وهلې د زړه کې ویل ټول عمر د بادشاهانو قصیدې ولیکلې کله د یو چا صفت کوو کله د بل راشه نن د بادشاهانو د بادشاه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قصیده ولیکا د مبارک پس اشعار او صفات ولیکا نو دا امام ابو عبدالله شرف الدین محمد بن سعید بوصیری رحمت الله تعالی علیه ولګید او د اشعار لیکل د نبی علی السلام په مینو په محبت کې نو چې کله دا شعرونه ولیکل دی وی دا قصیده چې په کوم ورځ باندې پوره شوه او زه د شپې ودشم خوب ګورم په خوب کې جناب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما تراغی او دا نبی علیہ السلام مبارک چې په خوب کې ما تراغی وې زه فالج وهلی امام زما ټول بدن د دردونو د فالج د هغه اثراتو نه ډک دی وې دې مبارک چې خوب کې راغی نو د الله محبوب مبارک په دغه وخت په ما صادر خور دی او زه ودیمم وی نبی علیہ السلام دا صادر زمانه پورته کو یو روایت کې داسې راځي د ما مخې ته چې کوم کتاب دی رحمت کائنات نو دا خبره دغه ذکر کړي نبی علیہ السلام صادر پورته کو زما په دې بدن باندې خپل لاس د رحمت د شفا او د برکت راخ او چې کله را باندې لاس مبارک والو وی زما په دې خوب کې هغه ټوله بیماری او معذورتي او دردونه ختم شو وی نبی علیہ السلام مبارک راته وی یو روایت کې داسې راځي د علماء دیوبند په کتابونو کې داشته دا روایت مختلف راغسته هر روایت کې داسې راځي وي نبی علیہ السلام راته وایي چې تا قصیده لیکلې دا خو راته لږ ووایه وایي زه حیران شوم ما ورته چې قربان ما خو ډېرې قصیدې لیکلې دي کومه قصیده درته ووایم وایي د الله محبوب مبارک راته وایي چې دا قصیده راته ووایه امن تذکر جیران بزی سلمی چې په سر کې دا شعر راځي د کومې قصیدې په سر کې چې دا شعار دي چې امن تذکر جیران بزی سلمی دغه قصیده خو راته لږ ووایه دا قصیده ده چې مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته دغه قصیده مبارکه ورته یاد کړه دا خو راته لږ ووایه امام بوصیری فرمایي زه حیران شوم چې دا قصیده خو نن پوره شوه ما نه یو مجلس کې ورولې نه ته سو خبر دی نن میله پوره کو د الله محبوب مبارک په خوب کې راغی او ما ته چې دا راته وایي نو ما دا قصیده ورته شروع کړه اندازه مې ورته وویله او چې کله دې مبارک لاړو زه د خوب نه را بیدار شوم ومې کته وایي زما نه هغه ټول تکلیف او بیماري ختمه شوې ده د فالج اثر ختم شوی دی ما ته الله صحت او شفا را نصیب ګرځولی دی یاد ساته ګوره دې پورې سوچ وکړه چې د الله محبوب دا خبره کوي دا د ځان نه ده نه په دې کې شک او شبهه شته من رآني فی المنام مبارک فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدم نو یو روایت کې داسې راځي هم دی زه لیدلی زما په شکل او صورت مبارک چاته شیطان نشي راتلی او دویم روایت کې د الله محبوب داسې فرمایي چا چې په خوب کې زه ولیدم عن قریب به د انسان ما په ویښه باندې وکړي ما به وویني زما ملاقات به ورته الله نصیب وګرځي دې خبره کې ذرې برابر شک شوبه نشته په دې زمونږ عقیده ده د ایمان زمونږ دی په دې باندې دغه رنګ مخکې یو واقعه بله چې په دې باره کې د صاحبانو ذکر کړی دا تونس کې یو عالم دی او دا ډیر نیک پاک انسان دی او د نوم ډیر عجیبه دی په دې تونس کې چې دا کوم عالم دی ایمن ابو البرکات محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن سورلس پشت کې د سورلس نیکونو د پلار د نیکه د نیکه د نیکه د سورلس واړو نوم محمد دی او دا د هغې نه سید د هغه اخري نیکه نوم محمد دی ورپسې د نیکه د نیکه د نیکه د هر یو نیکه نوم محمد دی د پلار نوم محمد دی دا دې مبارک فرمایي وایي مدینه منوره کې ما ډېره زمانه تېره کړه د الله تعالی د محبوب مبارک د روزې په خوا کې به پاکې ناستم پاسېدم و یو ورځ مې اراده وکړه چې بس زه نور مدینې منورې نه روانېږم تونس ته ځم خپل علاقې ته ځم وایي چې کله ما دا اراده وکړه اوس زما اراده ده چې زه به سبا روانېږم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ما ته خوب کې راغی وایي ما ته وایي چې ایمن ابو البرکات ته زمونږ په جدایۍ خوشحاله زما د خار په پرېښودو خوشحاله زما د خوانه په تک باندې خوشحاله ما ورته ویل چې نه راته وایي بیا ولې ځې زما د خاره
او چې دی راته وویل بس وي ما اراده وکړه ما ورته چې قربان نظم توبه دلته به پاتې کېږم نو دی مبارک فرمایي دلته بیا زه پاتې شوم پس 734 هجری کې دی بیا وفات شوی دی دا تمام زندگی د الله تعالی د محبوب د روزې په خوا کې دی بیا تېره کړې وه یاد ساته اوس مبارک په دې خبرېږي چې دا زما عشق دی ټول عمر دلته تېر کو زما د ښار نه روانېږي الله په دې باندې هم خبرې او چې چاته مبارک په خوب کې راشي نو په حقیقت کې د الله محبوب ورته راغلی ما ته د شیخ سی مبارک یو خوب یو مرید را یاد شو د دې مردان د علاقې یو سالک دی ډېر مجذوب او پاک سړی هغه ډېره زمانه مدینه منوره کې تېره کړي هلته به کار کولو هغه وایي زه چې کله د مدینې منورې نه راتلم پاکستان ته د شپې مې خوب ولیدو وایي نبي علیه السلام دا واقعه شیخ صاحب مبارک بیانوي وایي د شپې مې خوب ولیدو نبي علیه السلام راته وایي چې ته ځې وطن ته مدینې منورې نه ځې کلي ته ځې پاکستان ته ما پرېږدې وځې ما ورته یو قربان په دې خوب کې ورته ځم چې یو قربان وطن ته ځمه خو بیا واپس راځم وایي راته وایي چې ښه وطن ته لاړ شي نو په پېښور کې زما یو عاشق یا یو عالم یو امتی د غلام حضرت په نوم باندې هغه ته لاړ شو هغه ته زما سلام ووایه او هغه ته ووایه چې ته کله درس حدیث کې نو ته د هر حدیث سره صلی الله علیه وسلم وې ته په ما درود وې ده ته ووایه چې ته داسې درود وې چې صلی الله علیه وسلم داسې مه وایه بلکې د دې پسې داسې وایه چې صلی الله علیه و آله وسلم ته پکې زما اولاد نه یادې نو غلام حضرت صاحب ته ووایه چې دې نه بعد و آله ورسره وایه زما اولاد پکې یادوه دا صاحب فرمایي چې زه کله د مدینې منورې نه راغم نو ډایرکټ د شیخ صاحب مبارک دربار ته راغی مدرسې ته راغی دارالاحناف ته نن د هغې د یادونو یو مرکز دی و چې کله دې مدرسې ته راغم شیخ صاحب مبارک سره ملاقات شو شیخ صاحب دا واقعه په خپل بیا بیان کړې ده ریکارډ کې شته و چې کله ملاقات شو دا واقعه مې ورته بیان کا شیخ صاحب مبارک وجړل او بیا فرمایي وي ما د دور حدیث هغه خپل ریکارډونه راواړو د ترمذي شریف دا ریکارډ موجود دی وی چې هغه ریکارډ ما واورېدو نو یقینا د الله محبوب بالکل ټیک ویلی ما به چې کله د مبارک د نوم سره درود ویلو نو ما به ویل چې صلی الله علیه وسلم ما به داسې درود ویلو د الله محبوب مبارک فرمایي چې داسې مه وایه چې صلی الله علیه وسلم بلکې داسې وایه چې صلی الله علیه و آله وسلم و آله ټکې پکې وایه نو شیخ صاحب مبارک ویل دا پیغام ما ته د مدینې منورې نه را رسېدلی میلو شوی دی یاد ساته دا خبره مې دې پورې کوله چې ګوره د پاکستان د مردانو اوسېدونکي یو وطن ته راځي نو مبارک ورته وایي چې موږ پرېږدي ته پاکستان ته ځې نو هغه وایي ما ورته خوب کې ویل چې قربان زه بیا واپس راځم دا خبره دې پورې کوم چې د الله محبوب چاته خوب کې ورشي نو مبارک فرمایي دا زه په خوب کې زه لیدلی زما په شکل و صورت باندې چاته شیطان نشي راتلی په دې خبره دا زورونه زه ځکه ورکوم چې دا د دماغو ته ښکته شي ستاسو دغه رنګ بل یو روایت دا زه چې کوم روایت بیانوم اثار سنن الشوقي نیموي ذکر کړی دی 126 صفحه باندې د حضرت بلال حبشي سے واقعہ ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ بیانوي ابو الدرداء سے فرمایي چې کله نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو بلال صاحب چې وو د نبی علیہ السلام د غم او د هغه برداشت د نه برداشت په مبارک اجدایي او د غم د نه برداشت د وجې نه مدینه منوره پرېښوده او د دې نه بلال صاحب مبارک روان شو شام ته لاړ بلال صاحب به ویل چې زه جومات ته نشم کتی خالی محراب او منبر ته نشم کتی د آقا و مولا دیدار به چې ما کوم ځای کولو نو ما ته یو ځای یادېږي زه دې ته نشم کتی برداشت نشم کولی نو هغه مدینه منوره پرېښوده او شام ته هجرت وکړو چې کله لاړې ابي الدرداء صاحب فرمایي څو ورځې بعد بلال صاحب ته نبی علیه السلام په خوب کې راغی او بلال صاحب ته وایي بلال دا دومره بې وفایي چې تا زما کلی وطن پرېښودو موږ دې پرېښودو او دومره لرې زمانه لاړې شام ته لاړې ابي الدرداء صاحب وایي چې بلال صاحب دا خوب وکتو نو سهار وختي چې پاڅېده سفر سامان یې وتړلو واپس مدینې منورې ته را روان شو چې کله مدینې منورې ته راغی دا واقعه وفا الوفا کې دا علامه سمهودي ذکر کړې ده
او دا واقعا په قوي سند سره ابن عساکر کې ذکر ده. تاسو چې کوم واقعا درته بیانوم، نو بلال سے مبارک د مدینه منورې په طرف بیا روان شو، سفر کوي. او چې کله مدینه منورې ته راغی، مدینه منوره کې د صحابه ورته راغون شو. بلال صاحب ته وایي د مانځه ټیم دی، ته یو اذان وکړه، تا به د نبي علیه السلام په زمانه کې اذان کول، بس اذان وکړه. بلال صاحب انکار وکړو، وایي چې ما اذان کول نو ما به د ودوحا رخسار دي دنم کولو، زه اذان نشم کولی، ما به مجبوره کوئ. صحابه ورته وایي نه بلال اذان بکې. بلال صاحب مجبوره کیږي. حسنین ورته راغه د نبی علیه السلام دواړه نوسی مبارک، ابن عساکر کې ذکر دی، په وفا الوفا کې ذکر دی. امام حسن صاحب امام حسین صاحب ورته راغه کېناسته چې زموږ د بابا جان په خاطر باندې موږ ته اذان وکړه. بلال صاحب پاسې د ودرېده او روایت کې و چې د کله اذان شروع کو، د بلال صاحب په اذان سره د مدینه منورې د هر طرف نه د الله اکبر سره د چغې سره د خلک را منډې وي، د مسجد په طرف راسي. خو چې د مبارک اشهد ان لا اله الا الله ته ورسېده، نو د وفا الوفا په روایت کې راځي د کورونو نه زنانم را بهر شوې او د هغې دا تصور جوړ شو چې دا خو بیا د نبي علیه السلام دور راغی، هغه مبارک جوړې حیات شو، د قبر مبارک نه راپاڅېده او مبارک په خپل جومات کې ناست دی. نو د کورونو نه بعضې زنانم را بهر شوې د نبي علیه السلام د ملاقات په خاطر باندې. خو چې بلال کله اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېده، نو په دغه وخت بلال باندې غشي راغه او مبارک بهوش را پریوته، اذان پوره نه کړلی شو، اذان نیمګړی پاتې شو. هغه مبارک به فرمایل چې ما به کله اذان کې دا نوم اغوستو، نو ما به د الله د محبوب دیدار کولو. نن نوم شته دی، نوم اخلم او د مبارک دیدار نشته. نو مبارک د هغه جدایۍ د نه برداشت د وجې نه حضرت بلال حبشي صاحب باندې بېهوشي راغه او بېهوشه پړ مخې د سکور پرېوت. دا خبره ما دې پورې کوله چې ګوره د الله محبوب چاته په خوب کې راشي، زه بار بار درته وایم مبارک فرمایي دی زه لیدلی یم، زما په شکل و صورت مبارک چاته شیطان نشي راتلی. دا خبره حق ده. دغه رنګ مخکې یو روایت بل روایت دا دی، دا ولی کامل حضرت علی حجویری معروف دا تاگن بخش رحمت الله تعالی علیه، دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی په لاهور کې چې کوم مزار دی. دا داتا صاحب دې فرمایي وي زه د شام ته لاړم، د بلال حبشي صاحب مزار په شام کې دی. وی شام ته لاړم د بلال صاحب مبارک د روزي زیارت ته، هلته مې زیارت ته کو د عاشق صادق و، وی د د روزي په خوا کې ما ته خوب راغی، نو زه د روزي سره خوا کې اوده شوم. داتا صاحب مبارک وی خو چې کله اوده شوم کشف المحجوب کې دا واقعا ذکر د کوم چې د فارسی والا دی. وی چې کله اوده شوم اوس په خوب کې ګورم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی، مکه معظمه ده، او په دې بیت الله شریف کې چې دا کومه دروازه د بني شیبه لګېدلې د باب بني شیبه، په دغه دروازه نبی علیه السلام مبارک تشریف راوړلو او نبی علیه السلام سره یو معصوم سپینګیری د بوډا سړي په شکل باندې د الله محبوب په غېږ کړی دی او په غېږ کې راغستی او را روان کړی دی. نو دې مبارک فرمایي زه لاړم، داتا صاحب وایي، او ما د نبی علیه السلام مبارک قدم مبارک ښکل کړ، او چې کله مې ورته قدم ښکل کړ، د هغې نه بعد مې ورته وفرمیل چې قربان دا خو ډېر عجیب ماشوم دی، قط نه وړوکی ښکارېږي، خپې لنډې دي، مثال وړوکی دی، او چې ګیرې ته ګورم نو ګیرې هم شته، سپین ګیری دی. دا څنګه چل دی؟ دا څوک دی دا ماشوم ستاسو په غېږ کې؟ ما نبي علیه السلام مبارک ته اوس مې په زړه کې دا دی چې دا پوښتنه ترې نه وکړم. دا تاسې وایي دا پوښتنه مې نه ده کړې، زما په زړه ذهن کې دا سوال دی. وایي د نبي علیه السلام د فراست صادقه نه زار شم، وایي د الله محبوب راته مخ راواړلو، وایي ما ته وایي چې حجویري دا ته نه پېژنې، دا هغه بختور بچی دی کوم چې ستاسو د علاقې د خلکو امام دی، امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک دی. یا ساته دا امام ابو حنیفه سے مبارک دی، دا هغه بختور بچی دی چې ستاسو د علاقو د خلکو امام دی. دا واقعا دا تاسو چې ذکر کړی د کشف المحجوب کې هغه مبارک دا ذکر کړی دا واقعا کوم کتاب چې د فارسی دی په صفحه 110 باندې دا واقعا هغه ذکر کوي. غرض د خبرې مې دا دی چې ګوره نبی علیه السلام چې په خوب کې ولیدو، حقیقت کې هم دی مبارک لیدلی،
مبارک په خپل فرمایي زمونږ په شکل او صورت مبارک چاته شیطان نشي راتللی دا خبرې حق دي په دې زمونږ ایمان دی او دا ما چې څومره واقعي او دا روایت تاسو ته بیان کو نو ګورې دا ټول په ټوله د علماء دیوبند د کتابونو نه ما بیان ک بعضې خلک داسې دي چې هغې نوم د علماء دیوبند اختیاروي خو ټول عمر کار پنجپیریت او وابیت ته کوي نو کوم سړی چې ځان ته دیوبندي وي او هغه د حیات النبی صلی الله علیه وسلم یا د نبی علیه السلام مبارک په ویښه یا په خوب کې د راتګ نه انکار کوي د نبی علیه السلام د روحاني امداد نه انکار کوي وغیره وغیره نو ګورې دا سړی دیوبندي نشي کېدی ځکه د اکابر او اسلافو د دیوبند په کتابونو کې دا کومې خبرې ته کول الحمدلله موږ د خپل عقیده په من او عن سره د هغې نه ښودلی او ثابتولی شو د هغې ډېرې ښکلې عقیدې وي نن سبا بس دا یو ښه معمول د خلکو ګرځېدلی دی چې دا دیوبند په خلکو کې لږ مشهور شوی دی لږ معروف دی په خلکو کې نو بس پنجپیریم راشي ځان ته دیوبندي وي او کار ټول پنجپیریت ته کوي وابیم راځي ځان ته دیوبندي وي او کار ټول وابیت ته کوي هر سړی پکې راځي خپې دې صادر کې ټومبي او کار وابیت ته کوي او پنجپیریت ته کې لګیا دی او څوک د جبر عقیده پکې خوري لګیا دی په نوم د دیوبند باندې دا یاد ساتئ دیوبند ګورې دین نه دی مذهب نه دی مسلک نه دی دا یو نسبت دی نسبت لکه اوس دا کوړي د مدرسې نه څوک فارغ شي ځان ته حقاني وي مثال له خبرې وایم که نه هغې ځان ته حقاني وي د جامع ازهر نه څوک فارغ شي هغې هغه نسبت کې مثال له خبرې دغه رنګ څوک ځان ته قادري وي څوک چشتي وي څوک سهاروردي وي څوک نقشبندي وي زمونږ نسبت د سیفیت دی موږ ځان ته سیفي وایو دا سیفي یا قادري یا چشتي یا سهاروردي دا دین نه دی دا مذهب نه دی بلکې دا خالص یو نسبت دی دغه رنګ بریل او دیوبند دا یو نسبت دی دا ګورې دین نه دی دې کې به دین نه ګڼې مطلب دا دی چې بس چا په دې کې صحیح عقیده او د مسلک خدمت د دیوبند د دیني کړی دی د اسلام یا د حنفیت خدمت یې کړی دی موږ ته به هغه قابل قبول وي او که نه څوک په دې صادر کې راننوتو ځان ته دیوبندي وي وابیانو له کار کوي پنجپیریانو له کار کوي یا نور داسې د جبر عقیدې خورئ نو دا سړی که ځان ته هر څومره غټ نوملی موږ به د ده په نوم باندې نه تېروځو که دې ځان ته حنفي وي موږ به حنفي نه ګڼو اوس که دې ځان ته تابعي وي مقلد وي مجتهد وي موږ به سم نه ګڼو دا اهل هوا دی چې د بدو عقیدو دپاره لګیا دی پرچار کوي صرف په نوم د چا باندې به نه تېروځي دا زه چې کومې خبرې کوم نن یم ذمهوار د دې خبرو او 100 کاله بعد یم ذمهوار او د هر ملا د وړاندې یم ذمهوار موږ د خپله عقیده دي د خلکو د کتابونو نه ښودلی شو کوم چې صحیح خلک دي بزرګان نیکان پکې هغې ته زمونږ په 2 لاسه سلام دی خو نن سبا ګورې دا یاد ساتئ په دغه نسبت د دیوبند کې چې ځان ته دیوبند نسبت کوي اکثریت پکې پنجپیریان دي وابیان دي او د هغې خبرې هم داسې وایي او دومره غلو پکې کوي وایي که چېرته مقابله د دیوبندیت او د حنفیت راغه نو موږ به حنفیت نه نو موږ به دیوبندیت اخلو بیخي د دیوبندیت نه دین جوړ کړو او که چېرته مقابله د دیوبندیت او د ماتوریدیت راغه نو موږ به ماتوریدیت نه موږ به دیوبندیت اخلو دغسې غلو والا خلکو ګمراهانو بېدینو نه الله په امان کې وساته دیوبند یو نسبت دی ما د دې کتاب نه ځکه دا خبرې وکړي چې بعضې خلک د دې خلکو خبرو ته غوږ هم نیسي او خبره خلک منیم د دې وجې نه ما د دې خلکو د کتاب په حوالو سره دا خبرې وکړي او انشاءالله بلې جملې به هم د دې د کتابونو نه خپله زړه عقیده دا ښکلې د اهل سنت والجماعت عقیده به انشاءالله د دې خلکو د کتابونو نه بیانوي دا یو کتاب زبردست کتاب دی زه وایم چې هر ملا سره مکتبه کې ضرور دی رحمت کائنات دا چې واغسته شي ډېره زبردست عقیده پکې زمونږ استاسو دا زړه ذکر ده دا د علماء دیوبند جملې نه یو معتمد عالم لیکلی دی یو معتبر عالم لیکلی دی او دې کتاب باره کې لیکي چې دې کتاب ته شرف د قبولیت په دربار نبوي صلی الله علیه وسلم کې ملو شوی دی یعنې ډېر زبردست کتاب دی او د الف نه تر یې پورې ټول یې وګوره همدا زمونږ زړه عقیده پکې ذکر ده کومه چې 1400 کاله را چلېدلې ده او دا نن چې کوم جعلي دیوبندیان کومه عقیده بیانوي نو دا د هغې په مخ یو بهترینه څپېړه ده دا د هغې په مخ باندې یو زبردست ګزار دی دا کتاب د علماء دیوبند کتاب دی غرض د خبرې مې دا دی چې ما نن په دې خبره جزیه ته خبرې وکړي تېره جمعه مې په دې جزیه کړې وي چې نبي علیه السلام فرمایي چا چې زه په ویښه باندې په خوب کې چا چې زه په خوب کې ولیدلم عن قریب به دې ما په ویښه باندې وګوري په دې باندې ما ډېر واقعات او روایات درته تېره جمعه ویلي او دې جمعه ما په دې خبرې وکړي چې نبی علیه السلام فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدلم حقیقت کې هم دا زه لیدلی ما زما په شکل و صورت مبارک چاته شیطان نشي راتلی وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف